الله الرحمن الرحیم. محترم علماء کرامو، د دې نه مخکې موږ د اجرا طریقه وښودله. اوس بیا ګورئ، یعنې ماشوم ته چې کله موږ د مرب قسمونه د تصنیع پورې وښودله، نو د هغې نه پس په دې موږ په اعراب بالحرف او اعراب بالحرکت او اعراب بالحرف باندې پوهه کوو. نو چې کله ماشوم ته موږ دې دا مور راوستله، نو ګورئ كتب الأستاذ الدرس. كتب فعل الأستاذ فاعل الدرس مفعول به. نو دلته به موږ تپوس کوو چې بچې الأستاذ ته ووایه چې دا چې کوم دی نو اعراب بالحرف ته اعراب بالحرکت دی. نو دې به څه وي؟ دا اعراب بالحرکت دی. ولې ضمه راغلې ده، یعنې ځان باندې چې کوم دی دلته پیش راغلی دی، نو په دې وجه چې کوم دی دا موږ دې ته موږ څه وایو؟ اعراب بالحرکت ورته وایو. الدرس اعراب بالحرف ته اعراب بالحرکت دی، نو دې به چې دا اعراب بالحرکت دی. ولې؟ دلته چې کوم دی نو نصب راغلی دی. ها چې کله ده ووایي که نه چې الاستاذو دا چې کوم دی نو اعراب بالحرکت دی، نو ورته یې بچي دا به مفرد منصرف صحیح دی. اوس اعراب بالحرف چې کوم دی نو هغه موږ د تصنیع ویلی دی. نو د دې الاستاذو نه چې کوم دی د تصنیع جوړه کړه، دې به وایي چې الاستاذانې. نو چې کله الاستاذانې شو، نو اوس ورته ووایي بچي د الاستاذانې دې کې چې کوم اعراب راغلی دا اوس اعراب بالحرف ته اعراب بالحرکت دی. نو دې به وایي چې اعراب بالحرف دی. ولې؟ الف پکې راغی. دغه شان چې کوم دی نو الدرس اعراب بالحرف ته اعراب بالحرکت دی، اعراب بالحرکت دی. بچې اعراب بالحرکت دی، اعراب بالحرف ته واړوه، یعنې د الدرس نه چې کوم دی نو څه جوړ کړه؟ مفعول به جوړ. الدرسانې دا په حالت د رفع کې شو، او الدرسینې نو یعنې د نصب په ځای باندې په بلاغه کې موږ څه راولي وه؟ په اعراب الحرف کې به یا راولو. دغه شان چې کوم دی نو قرأ سعید الکتابه، نو ګورئ سعیدو اعراب الحرف دی که اعراب بالحرکت دی؟ نو اعراب بالحرکت دی. ښه بچې د دې نه چې کوم دی نو اعراب بالحرف جوړ کړه، یعنې د سعیدو نه تصنیع جوړه کړه. نو سعیدانې اوس چې کوم دی نو څه شو؟ اعراب بالحرف شو که اعراب بالحرکت شو؟ نو اعراب بالحرف شو. ولې؟ الف پکې راغی. الکتابه اعراب بالحرف که اعراب بالحرکت دی؟ نو اعراب بالحرکت دی. ولې؟ دلته چې کوم دی نو نصب راغلی، فتحه راغلی ده. هدا چې کوم دی نو څه ته ورواړوه؟ اعراب بالحرف ته ورواړوه. نو کتابانې حالت د رفع شو، او کتابینې حالت د نصب شو. نو ګورئ کتابینې دلته کې چې کوم دی نو څه راغی؟ یا راغله. نو د نصب په ځای باندې به موږ یا راولو، او د ضمې په ځای باندې به چې کوم دی نو موږ څه راولو؟ الف راولو په حالت د تصنیع کې. او دغه شان چې کوم دی نو موږ د دې نه بیا جوړو چې د دې نه تصنیع ولې د جوړه کړه، هلته کې چې کوم دی نو موږ دغه رقم څه سره وي؟ الف سره مو وي. اوس جمع ته دې جوړه یې. ګورئ سعیدون سعیدانې سعیدونه. سعیدونه ووایه اعراب بالحرف که اعراب بالحرکت؟ اعراب بالحرف دی. رفع څه سره ده؟ و سره ده. جمع مذکر سالم دی، او جمع مذکر سالم چې کوم دی نو رفع څه سره راځي؟ و سره راځي. نو دا څومره چې موږ لیکلي دي په دې ټولې کې چې کوم دی دې سره ځان اجرا وکړئ چې اعراب الخادم او اعراب بالحرکت دی. اعراب بالحرف دی واړوه. خادمانې خادمون. الحجرة حجرتان حجرتين. المسلم مسلمان مسلمين. حاضر حاضران حاضرين. او حاضرون جمع مذکر سالم کې دی، او بیا حاضرین. التلمیذ التلمیذان. جالس جالسان جالسین. جالسون جالسین. نو اعراب بالحرف په کوم دی نو څومره راغلي دي د خپل ذهن نه په تسلونه وګیا طریقه د وسریه جوسانی کې دا څومره مثالونه چې راغلي دي، نو دا ټول به ورته سره په دې کې اجرا کوي چې د اعراب بالحرف او اعراب بالحرکت چې کوم دی نو پیژني. نو اعراب بالحرف چې کوم دی نو څه سره؟ اعراب بالحرکت په چې کوم دی نو ضمه فتحه کسرې سره وي، لکه الاستاذو کې، الدرس کې، او په غلام زیدین کې او مضاف الیه کې چې کوم دی نو کسرې سره راغلي. نو اعراب بالحرکت په څه سره؟ پیش سره، زبر سره او زیر سره. ساده پښتو کې پوهیږئ. او اعراب بالحرف چې کوم دی نو هغه په څه سره؟ الف سره وایي، واو سره وایي، او یا سره وایي. نو ګورئ لکه سعیدانې دلته کې الف راغی، سعیدونه واو راغی، او چې حالت د نصب دی راغی نو سعیدینې یا راغله، سعیدینه بیا هم یا راغله. نو په دې باندې پوهه کول پکار دی چې دلته کې په د عربه زمین په اعراب بالحرف کې چې کوم دی نو څه سره راځي؟ الف سره به راځي په حالت د تثنیه کې، او جمع کې به چې کوم دی نو و سره راځي،
او دغه سره چې کوم دی نو په حالت د نسب کې به چې کوم دی نو څه سره حالت د نسب او د جر کې به چې کوم دی نو دا نسب دا بیا سره راځي په دې باندې ماشوم کوی کول پکار دی په دې کې ورسره اجرا هغه کول پکار دی چې ماشوم په دې باندې پوه شي یو ټکي باندې ځان یو ماشوم ځان راپاسول هغه ځان باندې د کېنول او دغه شان کوم دی نو ترکیب به کوله چې هغه بچی دا مفرد دی نو تسنیه دی جوړه کا هغه تسنیه کې اعراب الحرف اعراب الحرکت چې جمع دی جوړه کا اعراب الحرف اعراب الحرکت په دې ترکیب سره کوم دی نو ماشومان سره هغه په یو لږ دی اعراب الحرف اعراب الحرکت هغه چې کوم دی نو پیژني